سلامونه نګهیل احترامات د انټروډکشن ټو اپریټینګ سیستم په څلورمه ویډیو کې درته ښه راغلاست او هرکلی وایم. نن موږ او تاسې لولو ټایپس اف اپریټینګ سیستم کوم ډولونه لري. بیچ اپریټینګ سیستم لومړنی شروع له بیچ اپریټینګ څخه کوو. In batch operating system, user does not interact with the computer directly. Instead, users prepare jobs like programs, data, or commands and submit them to the computer operator. په بیچ اپریټینګ سیستم کې یوزر په مستقیم ډول د کمپیوټر سره یا د هغه پروګرام سره کوم چې د ایگزیکیوشن په حالت کې د انټراکټ نشو کولی. یوزر به خپل جابس د کمپیوټر اپریټر ته ورکول. د کمپیوټر اپریټر به دغه جابس بیسډ آن سیم ریکوایرمنټ دا څنګه کول 1 by 1 ترتیبول او تنظیمول به بیا به د کمپیوټر په انپوټ اله کې چې هغه ته پنچ کارډ ویل کېږي په هغه کې به ورکول تر څو کمپیوټر پې عملیه ترسره کړي. د اپریټینګ سیستم then execute them without user intervention. اصلي کارونه پکې څه کې د مین ورک نو یوزر انټراکشن ډیورینګ ایگزیکیوشن. د ایگزیکیوشن په وخت کې د پروګرام یوزر مستقیما تعامل نشي کولی. جابس with similar needs are batched together. هغه جابس چې یو ډول ریکوایرمنټ په لول هغوی به بیچ کېدل یا به پروسس پې ترسره کېده. uses job scheduling to determine execution or یو جاب سکیجولینګ به دلته شتون لرلو. هغه جاب سکیجولینګ په دې ترتیب چې at the same time به د بیچ اپریټینګ سیستم په میموري کې یوه وظیفه وه. کله چې به دا یوه وظیفه ایگزیکیوټ شو او انپوټ آوټپوټ به خلاص شو نو بیا به بل جاب یا بله وظیفه چېرته راتلله هغه به میموري ته راتلله. راځو ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم. Time sharing operating system هغه operating system دی which allows multiple user to access the same system simultaneously. It shares CPU time among multiple user or processes using context switching. Time sharing operating system هغه operating system دی په کوم کې چې د CPU time د مختلفو پروسسو ترمنځ ویشل کېږي تر څو دوی ایگزیکیوټ شي او خپل جاب ترسره کړي. اصلي کار یې time slice په دې کې څه ته ویل کېږي the specific time which is given to a specific process to be executed. هغه مشخص وخت کوم چې د اپریټینګ سیستم لخوا کوم چې د اپریټینګ سیستم د سی پی یو specific time اپریټینګ سیستم راخلي مینیج کوي او یو پروسس ته اساین کوي تر څو هغه پکې خپل ایگزیکیوشن ترسره کړي. په ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم کې سی پی یو خپل ټایم د مختلفو پروسو ترمنځ ویشي تر څو دوی خپل ایگزیکیوشن ترسره کړي. همدغه ټایم چې د مختلفو پروسو ترمنځ ویشل کېږي بیسډ آن الګوریتم وي. یو الګوریتم به دوی ته اساین شوی وي او ورته به وایي چې ته هرې پروسې ته مثلا د مثال په ډول هرې پروسې ته 0.5 نانو سیکنډه یا چې د اپریټینګ یا چې دغه کمپیوټر موږ څومره سرعت لري دومره وخت د هرې پروسې ته ورکړه. که په هره پروسه که هغه د هغې برس ټایم چې بیا وروسته راځي انشاءالله چې برس ټایم څه ته ویل کېږي هغه ټایم کوم چې یو پروسه ورته ضرورت لري تر څو ایگزیکیوټ شي پکې برس ټایم یې لس نانو سیکنډ وي نو اپریټینګ سیستم به د سی پی یو ټایم 0.5 یا 0.5 هر یوې پروسې ته په سرکولر ویو کې هرې پروسې ته دغه ټایم ورکوي تر څو هره پروسه په انصاف ډول په عدالت ډول هرې پروسې ته دغه ټایم ورکول شي او د ټولې پروسې به کې خپل ایگزیکیوشن ترسره کړي. ټایم شیرینګ دته ویل کېږي او دغه سپیسیفیک ټایم چې یو پروسې ته ویل کېږي ورکول کېږي دې ته ټایم سلایس وایي یا ټایم کوانټم هم ورته ویل کېږي. سی پی یو سویچ ریپیډلی بټوین پروسیسز د دې پروسو ترمنځ سی پی یو په ډیره چټکۍ سره څنګه کېږي سویچ کېږي. Distributed operating system. Distributed operating system هغه operating systemونه دي which manage group of independent computer and makes them appear as a single computer to the user. داسې operating systemونه دي کوم چې distributed systemونه څنګه کوي manage کوي او distributed system اوس خبره پته کوو چې distributed system څه شی دی چې دا distributed system
بیا کنټرولېږي په څه شي باندې؟ په اپریټنګ سیسټم باندې. هغې ته ویل کېږي DOS ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم. لومړی راځو دغه سیسټم باندې بحث کوو. دا سیسټم څه شی دی؟ په دغه سیسټم داسې یو سیسټم دی په کوم کې چې ملټیپل نوډس یا ملټیپل کمپیوټرز یا ملټیپل انډیپینډنټ کمپیوټرز کوم چې هر یو لوکل کمپوننټ لري، لکه هر یو کمپیوټر خپل سی پی یو لري، خپل میموري لري یا ریم لري، هر یو کمپیوټر، خو فقط د دوی په لوکیشنو کې تغییر شته. په سیم لوکیشن کې به دا ډیوایسونه نه وي، په مختلفو لوکیشنو کې به دغه ډیوایسونه د نیټورک یا های سپیډ نیټورک په واسطه باندې کنیکټ وي، د یو بل سره به وصل وي. دغه کمپیوټر هر یو فزیکل ریسورسز نشي شیر کولی یا نه شیر کوي. دوی یوازې څه شی کوي؟ یوازې ډیټا شیر کوي، یوازې ټاسک شیر کوي او ورک لوډ شیر کوي. د دوی اصلي هدف دا دی تر څو لوډ بیلانسنګ رامنځته کړي، فالټ ټولرنس رامنځته کړي. د لوډ بیلانسنګ معنا دا ده چې at the same time ملټیپل یوزران یا ملټیپل اینډ یوزران غواړي چې یو پیج اکسس کړي، غواړي چې یو ډیټابیس سرور اکسس کړي. نو که دغه ډیټابیس سرور دغه پیج چې په کوم سرور باندې هاست شوی دی دا که په یو سرور باندې هاست وي نو ملټیپل یوزران که دته راځي دا د دې توانایي نه لري چې دومره خلکو ته ریسپانس ورکړي. نو د ده په خاطر دغه ډیټابیس سرور یا همدغه ویب پیج چې په کوم سرور باندې هاست شوی دی دلته یو ډوپلیکیټ سرور بل مې ښودل کېږي تر څو لوډ بیلانسنګ شي. مثلا 50 یوزران at the same time یو سرور ځواب کړي او 50 یوزران بل سرور ځواب کړي. دغې طریقې ته یا دغه کنسپټ ته لوډ بیلانسنګ ویل کېږي. او فالټ ټولرنس دا معنا چې همدغه سیم سرور چې ډیټابیس سرور دی یا ایمیل سرور دی یا موږ سره ویب پیج دی چې په یو سرور باندې هاست کړی دی، یو ویب سایټ دی موږ سره په یو سرور باندې هاست کړی دی، که چېرته دغه ویب سایټ یا دغه ډیټابیس سرور یا دغه ایمیل سرور موږ په یو سرور هاست کو دا ښه خبره نه ده. شاید دغه یو سرور ډاون شي، یو بله مسله رامنځته شي، نو هغه یوزران چې هغه دا زموږ سرور اکسس کوي د هغوی اړیکه به موږ سره قطع شي. نو د همدې لپاره که چېرته زموږ یو سرور فیل کېږي بل باید ولرو، که بل سرور فایل کېږي بل باید ولرو چې د یوزران هغه اکسس کړي. دغې ته ویل کېږي فالټ ټولرنس. د ډسټریبیوټډ سیسټمونو یو هدف دغه دی. دغه ډسټریبیوټډ سیسټمونه د دې لپاره ډیزاین کېږي تر څو په یو کمپیوټر باندې ډیټا یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره ډیټا څنګه کی شریک کی، یو کمپیوټر د بل کمپیوټر سره ټاسک شریک کی. at the same time په یو کمپیوټر باندې په یو نوډ باندې یو ټاسک رن دی، مثلا کمپیوټیشن دی، یو محاسبه ده او دا کمپیوټر غواړي چې دغه ټاسک چې په ده باندې لوډ لږ زیات دی دا هغه بل کمپیوټر ته انتقال کړي. په همدغه وخت کې دغه انتقالیږي او بل کمپیوټر په ده باندې عملیه ترسره کوي. ورک لوډ like computation. In distributed system, all nodes should be connected to each other via communication link. General purpose operating system are used to control distributed system, and sometimes specialized distributed operating system or middleware څه ته ویل کېږي؟ system software that runs on the top of general operating system. ډسټریبیوټډ سیسټمونه هغه سیسټمونه دي په کوم کې چې انډیپینډنټلی کمپیوټر وي، هغه کمپیوټر چې په سیم لوکیشن کې نه وي، په داسې نیټورک کمیونیکیشن لینک په واسطه سره وصل وي تر څو ډیټا شریک کړي یو بل سره، ټاسک شریک کړي یو بل سره، او ورک لوډ معنا کمپیوټیشن. په یو کمپیوټر باندې محاسبه روانه ده او د باندې لوډ زیات دی، باید دا لوډ انتقال کړي بل کمپیوټر ته. او دغه سیسټمونه چې لوکلی اټچ نه وي په مختلفو لوکیشنو کې د یو بل سره وصلي دا به یوزر ته داسې ښکاري لکه یو واحد سیسټم. ډسټریبیوټډ سیسټمونه هغه سیسټمونه دي په کوم باندې چې داسې اپریټنګ سیسټم رن کېږي چې هغه دغه سیسټمونه مینیج کوي او یوزر ته داسې ښکاره کوي چې زه یو واحد سیسټم استعمالوم. مثال به درته وروسته درکړم، فقط دغه جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونه چې دا کوم دي. موږ په ګوره یو ډسټریبیوټډ سیسټم دی بل ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم دی، فرق لري. ډسټریبیوټډ سیسټم یو کنسپټ دی، یوه طریقه ده
یو فریم ورک دی چوکاټ دی دغه فریم ورک او دا چوکاټ څوک مینیج کوي ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم یې مینیج کوي اوس دغه ډي او اس ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټمونه کوم دي جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونه دي دغلته مې لاندې لیکلي جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونه کوم دي لینکس او د دې ډسټریبیوشن کوم دي اوبنټو سنټ اپریټنګ سیسټم او ډیبین وینډوز سرور چې موږ تاسو سره آشنا یو دا یو جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونه دي مک اپریټنګ سیسټم که چېرته موږ وغواړو چې ډسټریبیوټډ سیسټم کنټرول کو یا ډسټریبیوټډ سیسټم رامنځته کو نو موږ کولی شو چې په ډسټریبیوټډ سیسټم کې دغه جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونه انسټال کو خو که چېرته دا موږ انسټال که موږ یوازې کولی شو ټاسک کنټرول کو خو ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم نشو رامنځته کولی دلته ما هلته لیکلي دي general operating system don't make the system distributed by themselves but they provide local control یوازې دغه کمپیوټرونه چې انډیپینډنټلی یو بل سره کنیکټ دي لوکل به کنټرول کیږي allow remote communication دغه یو نوډ کولی شي چې بل نوډ ته په ریموټ کمیونیکیشن له لارې څنګه شي داخل شي ریموټلی یو بل کمپیوټر ته همدغه نوډ چې د یو بل سره د نیټورک کمیونیکیشن په واسطه باندې یا د نیټورک کمیونیکیشن لینک په واسطه باندې کنیکټ دي لوکلی هغه ته انټر شي رن ډسټریبیوټډ اپس او هغه اپس رن کولی شي کوم چې ډسټریبیوټډ وي نور ډسټریبیوټډ انوایرمنټ جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونه نشي برابرولی ځکه موږ تاسو وویل چې د دې لپاره سپیشلایزډ ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټمونه شته دی او یا یو بل سیسټم سافټویر دی چې هغه په جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونو د پاسه انسټالیږي بیا کولی شو موږ چې د جنرال پرپز اپریټنګ سیسټمونو په واسطه باندې چې دغه میډل ویر سافټویر پکې انسټال وي یو ډسټریبیوټډ انوایرمنټ رامنځته کړو سپیشلایزډ ډي او اس کوم دي Specialized DOS, these operating systems are designed specially to manage a distributed system as a single system like Amoeba, Plan 9, MOSIX, Grid operating system. دا هغه specialized operating systemونه دي کوم چې ډیزاین شوي د دې لپاره دي تر څو distributed system manage کړي یوزر ته داسې ښکاره کړي چې ته یو سنګل سیسټم استعمالوې د یو واحد سیسټم څخه ته کار اخلي او حال دا چې دا یو واحد سیسټم نه دی په مختلفو لوکیشنو کې دغه سیسټمونه رن دي هر یو سیسټم لوکل کمپوننټ لري سی پی یو لري د سی پی یو ټایم لري لوکل میموري لري شیر میموري نشي اکسس کولی که اکسس کولی شي د نیس یا د سین چې یو بل نیټورک د سټوریج به ورسره څنګه وصل وي هغه میموري اکسس کولی شي These are mostly academic and research based چې دا موږ سره بیخي علمي او ریسرچ بیسډ دغه کې استعمالیږي انوایرمنټ کې استعمالیږي او په هر ځای کې د استعمال وړ نه دي تر ټولو زیات او په اوسني عصري زمن کې چې استعمالیږي هغه میډل ویر دي میډل ویر سیسټم سافټویر دي چې د جنرال پرپز اپریټنګ سیسټم د پاسه انسټالیږي موږ د په واسطه باندې کولی شو چې ډسټریبیوټډ اپریټنګ سیسټم یا ډسټریبیوټډ سیسټم څنګه کو مینیج کو د ډسټریبیوټډ سیسټم یو مثال به درکوم تاسو ګوګل اکسس کوئ که نه اکسس کوئ ګوګل یو سرچ انجن دی دا سرچ انجن چې موږ اکسس کوو ته څه فکر کوي آیا دا سرچ انجن په یو سرور باندې رن دی نه دا په 1000 یعنی په زرهاو سرور باندې رن دی خو په یو ځای کې نه په مختلفو لوکیشنو کې په مختلفو موقعیتونو کې دا د ګوګل دغه سرور رن دی او هر یو خو داسې لوکیشن مثلا چې د ګوګل کومه کمپنۍ ده د ګوګل چې کوم مین لوکیشن دی هغه هلته چې کوم سرور رن دی هغې ته کلسټرډ سیسټمونه وایي کلسټرډ سیسټم دغه کلسټرډ سیسټمونه چې یو بل سره کمباین شي یو بل سره وصل شي بیا موږ سره څه شی جوړېږي ترېنه ډسټریبیوټډ سیسټم جوړېږي اوس دغه سرور چې ته د هر ځای نه اکسس کوې www.google.com زه چې دا څنګه په سرچ کې ورکم ما ته ډایرکټ د ګوګل انټرفیس شو کېږي ته څه فکر کوې چې دا تا ته د کوم ځای نه راغی او هسې تاسې فکر وکړه چې دا تا سره په یو سرور به رن نه دا په مختلفو سرورونو باندې رن دی هر یو سرور خپله سی پي یو خپله میموري خپل کلاک ریټ لري هر یو دا سرور چې ته اوس اکسس کوې خو په یو سرور خو رن نه دی که نه په مختلفو سرورونو رن دی په همدغه وخت کې که دغه سرور ډاون شي ته ډایرکټلی ته بیا هم دغه سرور اکسس کوي که په همدغه وخت کې دغه سرور باندې لوډ ډیر شي دغه لوډ بیلانس کیږي یو بل سرور تا ته دا ریکویسټ څنګه کوي ستا ریکویسټ ته ځواب درکوي
ډیسټریبیوټډ سیستمونه دغه سیستمونه دي کوم چې موږ تاسو ته مختلف خدمات وړاندې کوي او دوی کولی شي فایل سیستم هم شیر کړي خو نشي کولی چې سی پی یو د شیر کړي یا د ریم شیر کړي یا د کلاک ریټ شیر کړي دا د ډیسټریبیوټډ اپریټنګ سیستمونو یو کنسپټ دی او اپریټنګ سیستمونه یو ډي اس دی چې ډیسټریبیوټډ سیستم ورته وایي بل ډي او اس دی ډیسټریبیوټډ اپریټنګ سیستم دا سیستم چې څوک مینیج کوي هغه څوک دی اپریټنګ سیستم نو ډیسټریبیوټډ اپریټنګ سیستم موږ ویل چې په دوه ډوله دي یو سپیشلایز دي کوم چې د همدې لپاره مینیج دغه شوي ډیولپ شوي دي یا ډیزاین شوي بل جنرال پرپز دي کوم چې موږ او تاسو سره اشنا یو موږ بیا په دوه طریقو کولی شو چې مینیج کړو سپیشلایزډ ډي او اس یا انسټال کو یا د جنرال پرپز اپریټنګ سیستمونو په واسطه باندې موږ کولی شو چې میډل ویر سافټویر پکې باید انسټالي بیا ډي اس یا ډیسټریبیوټډ سیستم مینیج کولی شو Network operating system allow users to share computer resources to all those devices that are connected to each other via communication link. Network operating systemونه یو داسې اپریټنګ سیستمونه دي کوم چې یوزر ته دا توانایي ورکوي تر څو خپل لوکل ریسورسز له هغه کمپیوټر سره شریک کړي کوم کمپیوټر چې دوی سره کنیکټ وي دا ریسورسز به موږ سره دا خو دلته ریسورسز لیکلي دي کوم ریسورسز موږ سره نیټورک اپریټنګ سیستم شیر کولی شي دوه ډوله ریسورسز دي یو ته هارډویر وایي بل ته سافټویر وایي هارډویر ریسورسز معنا ده چې موږ سره نیټورک اپریټنګ سیستم کولی شي پرنټر هم شیر کړي ځکه چې دا یو داسې اپریټنګ سیستم دی کوم چې یوزر ته توانایي ورکوي تر څو ریسورسز شیر کړي سی ډي شیر کړي او داسې نور لکه وي ایچ ډي ورچوال هارډ ډسک او سافټویر لکه فایل شیرینګ وکړي فولډر شیرینګ وکړي همداسې نور هم اصلي کارونه یې رنز آن سرور دغه اپریټنګ سیستم په سرور باندې رن کیږي provide services to client computers او client computer ته خدمات وړاندې کوي مثالونه چې دی وینډوز سرور دی یونیکس دی ناول اپریټنګ سیستمونه دي او نت ویر اپریټنګ سیستم ملټي پروګرامینګ اپریټنګ سیستم هغه اپریټنګ سیستم کوم چې هغه اپریټنګ سیستمونه دي کوم چې at the same time کولی شي ملټیپل جابس میموري ته لوډ کړي او سی پی یو کولی شي په همدغه وخت کې ملټیپل جاب څنګه کې ایگزیکیوټ کی د ایگزیکیوشن په حالت کې یو جابس غواړي چې انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي سی پی یو به مستقیما له همدغه جاب څخه سوچ کیږي او بل جاب به ایگزیکیوټ کوي مین فیچرز د ملټي پروګرامینګ څه شي دي چې سی پی یو د مختلفو پروګرامونو ترمنځ څنګه شي سویچ شي او انپوټ آوټپوټ واقع شي او د سی پی یو بیسټ یوټیلایزیشن رامنځته شي ملټي تھریډډ اپریټنګ سیستم هغه اپریټنګ سیستمونه کوم چې دا توانایي لري تر څو یوه پروسه په مختلفو برخو وویشي او دغې هرې پروسې ته دغې هرې برخې ته چې د پروسې څخه رامنځته شوې ده دې ته تھریډ ویل کیږي یا لایټ ویټ پروسس ورته ویل کیږي هره برخه یا هر تھریډ به انډیپینډنټلی په یو کور باندې ایگزیکیوټ کیږي د ملټي تھریډډ اپریټنګ سیستمونه په کوم سیستمونو باندې امپلیمنٹ کیږي په هغه سیستمونو باندې امپلیمنٹ کیږي کوم چې ملټي کور کنسپټ ولري یا ملټي پروسیسر کنسپټ ولري یا به دغه سیستم چې موږ تاسو څخه استفاده کوو دا به ملټي کوري د کور کنسپټ په کې سنگل سی پی یو چپ لري په همدغه چپ کې به ملټي کور وي یا به همدغه کمپیوټر چې موږ استعمالو دا به ملټي پروسیسر سیستم وي مور دین ون سی پی یوز به لري نو بیا موږ کولی شو چې ملټي تھریډنګ اپریټنګ سیستمونه په دغه سیستم باندې انسټال کړو ځکه دا د دې توانایي لري تر څو پروسس په تھریډز وویشي او هر تھریډز انډیپینډنټلی په یو کور باندې ایگزیکیوټ شي فیچرز چې شي دي فاسټر کنټیکسټ سویچنګ بټوین تھریډز چې تر هر تھریډ چې په انډیپینډنټلی په یو کور باندې ایگزیکیوټ کیږي نو کنټیکسټ سویچنګ به رامنځته کیږي او دا به د لامل کیږي تر څو ملټي ټاسکنګ رامنځته شي افیشینټ ان ملټي کور سی پی یوز په هغه سیستمونو کې ډیر زیات افیشینټ او موثر دی کوم چې ملټي کور یا ملټي پروسیسر Mobile operating system designed for smartphone, tablet, and other handheld devices with touch support and constrained resources. هغه operating system کوم چې د سمارټفون او ټابلیټ او هغه نورو handheld ډیوایسونو لپاره ډیزاین شوی دی او بیا دغه اپریټنګ سیستمونه د توانایي هم لري چې ټچ
ډیوایسونه یا ټچ سپورټ هم ولري. موږ کولی شو چې د سره کمیونیکیشن د ټچ سکرین په واسطه باندې وکړو. دا کوم اپریټنګ سیسټمونه دي؟ انډرایډ دي او د اپل کمپنۍ له خوا نه آیفون اپریټنګ سیسټمونه چې ورته وایي آی او اس او هارموني اپریټنګ سیسټم. Embedded operating system هغه operating systemونه combination of computer hardware and software and perhaps additional mechanical or other parts designed to perform a dedicated function. هغه operating systemونه هغه operating system کوم چې د یو امبیډډ سیسټمونه دی، بل امبیډډ اپریټنګ سیسټم دی. امبیډډ اپریټنګ سیسټم هغه سیسټم دی کوم چې د دې لپاره ډیزاین شوی وي تر څو د یوزر یو سپیسیفیک او ډیډیکیټډ فنکشن څنګه کی ایگزیکیوټ کی. بل امبیډډ سیسټم دی. امبیډډ سیسټم دی ا کمبینیشن اف هارډویر ان سافټویر، یا د سافټویر او د هارډویر او د میکانیکل موادو یا برخو مجموعه ده تر څو د یوزر یو ډیډیکیټډ فنکشن تر سره کی. امبیډډ سیسټمونه هغه سیسټمونه دي چې د یوزر یو سپیسیفیک کار تر سره کوي، او د هارډویر، سافټویر او د نورو میکانیکل الو یوه مجموعه ده. خو امبیډډ اپریټنګ سیسټم هغه اپریټنګ سیسټمونو ته ویل کېږي کوم چې د یوزر یو سپیسیفیک کار تر سره کوي. لکه واشنګ ماشین لپاره چې کوم اپریټنګ سیسټم ډیزاین شوی دی یوازې د واشنګ ماشین الې کنټرولوي، نه تا ته سندره غږولی شي نه درته بل کار کولی شي. همداسې سمارټ ټي وي لپاره یوازې فقط درته هغه شیان رن کولی شي کوم شیان چې ورته انپوټ کېږي. میډیکل ډیوایسونه هغه آلې دي کوم چې په میډیکل پیښو کې استعمالیږي او یوازې هماغه پیښې کنټرولولی شي، نور بل کار ته نشي کولی. او امبیډډ اپریټنګ سیسټمونه اکثریت په ریل ټایم سیسټمونو کې استعمالیږي، لکه فري آر ټي اس ورته موږ وایو، امبیډډ لینکس کې استعمالیږي او ټایني اپریټنګ سیسټم. ملټي پروګرامینګ دا څو اصطلاحات دي په اپریټنګ سیسټم کې چې لږ کنفیوژن دي، اکثریت یو بل سره توپیر لري. Multi programming is an operating system technique where multiple jobs are loaded into memory at the same time and the CPU switches between them to maximize CPU utilization. Multi programming یو داسې ټیکنیک دی په کوم کې چې multiple jobs at the same time لوډ کېږي چېرته میموري ته، او CPU د دوی ترمنځ ایگزیکیوشن تر سره کوي. که چېرته CPU یو جابز ایگزیکیوټ کوي او د ایگزیکیوشن په وخت کې انپوټ آوټپوټ ته ضرورت ولري، CPU به ډایرکټلی سویچ کېږي بل جاب ته. Multitasking whenever one computer execute multiple programs at the same time, it is called multitasking. چې multiple jobs یا multiple task execute کوي ته ویل کېږي multitasking. Multiprocessing هغه کمپیوټر کوم چې د یو جاب د ایگزیکیوشن لپاره د ملټیپل سی پی یوز څخه استفاده کوي، عبارت دی له ملټي پروسیسینګ سیسټم څخه. ملټي تھریډینګ هغه اپریټنګ سیسټمونه دي کوم چې د دې توانایي لري تر څو پروسیس یا پروګرام په څو برخو وویشي او هره برخه انډیپینډنټلی په ازادانه توګه په یو کور یا په ملټي پروسیسر سیسټم کې په یا یو سنګل پروسیس سی پی یو چپ باندې ایگزیکیوټ شي. اپریټنګ سیسټم موډز. اوس راځو اپریټنګ سیسټم موډز ویلو چې اپریټنګ سیسټم موږ سره څو حالته لري، څو موډز لري. There are two modes in operating system. Kernel mode چې کوم ته سپروایزر موډ هم ویل کېږي، پریویلیج موډ هم ویل کېږي او د سیسټم موډ هم ویل کېږي. بل موږ سره یوزر موډ دی. مخکې له دې نه چې کرنل موډ ولولو لومړی مهمه ده چې پوه شو چې دا کرنل څه ته ویل کېږي. What is kernel and kernel mode? Kernel څه شی دی؟ Kernel is the core part of operating system which has full access over the hardware and software. Kernel د operating system یوه هستوي یو نیوکلیس برخه ده، یوه مهمه منځنۍ برخه ده کوم چې د هارډویر او سافټویر د پاسه فول اکسس لري، فول کنټرول لري. کرنل یوه تر ټولو قوي او ځواکمنه برخه د اپریټنګ سیسټم ده. دته پروټیکټډ باونډري هم ویل کېږي یا سیکیورټي باونډري هم ویل کېږي. هر کار چې په اپریټنګ سیسټم کې اجرا کېږي اجازه یې له چا څخه اخیستل کېږي؟ له کرنل څخه. کرنل داسې مثال لري که په ریل لایف اګزامپل درکړم، لکه موږ او تاسې په پوهنځی لرو که نه، په پوهنځي کې موږ رئیس لرو او همداسې هر پوهنځی مختلف ډیپارټمنټ لري او هر یو ډیپارټمنټ امیر هم لري. نو که په دې پوهنځي کې هر کار تر سره کېږي
کار که ترسره کیږي د کار لپاره مختلف خلک دي. که په ډپارټمنټ کې کار ترسره کیږي هغه کار ترسره کیدونکي چا پورې ریلیټډ دی؟ د ډپارټمنټ امیر پورې. که همداسې بل کار ترسره کیږي ملازم پورې یا بل خو هر کار دا نور خلک ترسره کوي. خو که یو کار ترسره کیږي د دې کار اجازه له چا څخه اخیستل کیږي؟ له رئیس څخه اخیستل کیږي. رئیس د ټولو کارونو مسؤل دی چې د یو کار اجازه ورکړي، د یو کار امر وکړي چې دا کار وکړئ، دا کار مه کوئ. خو خپله کار نه کوي، خپله خو کار نه کوي، فقط د کار امر کوي. یو چاته یو کار اساین کوي، بل کس ته وایي دا کار ته وکړه، دا کار ته مه کوه، دا کار نن وکړه، دا کار سبا وکړه، خو خپله کار نه کوي. کرنل هوبهو همدغسې مثال لري. په اپریټنګ سیسټم کې چې هر کار کیږي یو ځلې به کرنل خبریږي. کرنل به ورته ریسورس اساین کوي، کرنل به ورته میموري اساین کوي، کرنل به ورته د سی پی یو ټایم اساین کوي، کرنل به دغه کار هینډل کوي. یوه سیکیورټي باونډري ده. هیڅوک نشي کولی چې کرنل موډ ته غیر له اجازې لاړ شي. موږ سره څو طریقې دي، وروسته یې وایو چې په څلورو طریقو باندې موږ د کرنل موډ ته انټر کیدلی شو. Only the privilege part یعنی هغه کوډ چې کوم حق د دې لري چې په کرنل موډ کې څنګه شي ایگزیکیوټ شي is allowed to run in this mode. If a program want to run on computer it should be make system call to operating system kernel mode. که یو پروګرام غواړي چې رن شي په کمپیوټر باندې دا باید حتما سیسټم کال وکړي. چاته؟ اپریټنګ سیسټم کرنل ته د یو خدمت د ریکویسټ لپاره. مثلا ورته ووایي چې ما ته ریسورس الوکیټ کا، ما ته میموري الوکیټ کا. نو حتما که یو پروګرام میموري ته ضرورت لري نو د دې لپاره به ریکویسټ چاته کوي؟ کرنل ته به یې کوي، ځکه کرنل هغه پارټ اف کوډ دی یا هغه د اپریټنګ سیسټم برخه ده کوم چې دا مسؤلیت په غاړه لري چې چاته ریسورس الوکیټ کړي، چاته کار وسپاري او چاته د سی پی یو ټایم ورکړي یا چاته اجازه د دې ورکړي چې کرنل موډ ته داخل شي. Everything is done in operating system with the permission of the kernel. په کمپیوټر کې چې هر څه ترسره کیږي اجازه باید له چا څخه واخیستل شي؟ له کرنل څخه. که زموږ او ستاسې د کمپیوټر کوډ 100% ونیسو، په 100 کې 80% کوډ دا د کرنل لپاره لیکل شوی دی، ځکه کرنل دومره مهمه برخه ده د اپریټنګ سیسټم. ټول مهم سرویسز که هغه پروسس منیجمنټ دی، میموري منیجمنټ دی، سی پی یو سکیجولینګ دی او ټول لوی سرویسز چې هغه ترسره کیږي هغه په کرنل موډ کې دي. اوس به راشو او موږ به موډ ولولو چې موډ څه ته ویل کیږي. کرنل موډ، کرنل مو وپېژنده. Kernel mode, privilege mode where the operating system has full control over the hardware and software. یو داسې موډ دی په کوم ځای کې چې اپریټنګ سیسټم فل کنټرول لري په هارډویر باندې او سافټویر باندې. هارډویر چاته الوکیټ کولی شي او سافټویر معنا سیسټم سافټویر دی تر څو د یو سپیسیفیک ډیوایس کنټرولر سره پرې خبرې وترې وکړي. Only the operating system kernel in core services run in this mode. یوازې د اپریټنګ سیسټم کرنل او کور سرویسز هغه په همدې موډ کې څنګه دي؟ رن دي. کرنل موډ کله کار کوي؟ په کوم وخت کې موږ وګورو چې کرنل موډ کار کوي او کار نه کوي؟ کله چې موږ تاسې د کمپیوټر پاور بټن ووهو په دغه وخت کې چې بوټینګ ترسره کیږي، اپریټنګ سیسټم راوړل کیږي، اپریټنګ سیسټم راوړل کیږي چېرته؟ میموري ته. په همدغه وخت کې اپریټنګ سیسټم ټول نه راخیستل کیږي، یوازې د کرنل برخه د اپریټنګ سیسټم رالوډ کیږي چېرته؟ میموري ته. دغه وخت کې kernel mode کار کوي. When a program request a system level services، کله چې یو پروګرام وغواړي چې ایگزیکیوټ شي نو دا سیسټم لیول سرویسزو ته ضرورت لري، لکه میموري ته ضرورت لري، یا یو غواړي چې یو فایل اکسس کړي نو دغه وخت کې کوم موډ ته اپریټنګ سیسټم اوړي؟ سویچ کیږي له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته. ډیورینګ انټرپټ هینډلینګ، اپریټنګ سیسټم په عادي او نارمل حالت کې دی. په همدغه حالت کې یوزر راغی او د کیبورډ څخه یې کلیف پریس کړه، یو کی پریس کړه. چې هر کی پریس کړه په دغه وخت کې د ډیوایس کنټرولر په واسطه باندې یو انټرپټ یا سیګنل لیږل کیږي سی پی یو ته، او سی پی یو که په همدغه وخت کې هره پروسه ایگزیکیوټ کوله هغه به څنګه کی؟ سټاپ پې کی او دغه کرنٹ سټیټ به ځان سره سیو کی او په دغه وخت کې به
ډایرکټلی د انټرپټ هینډلینګ په واسطه دغه انټرپټ چې واقع شوی دی دا به څنګه کې هینډل کی. نو په همدغه وخت کې چې کله انټرپټ واقع شي اپریټنګ سیسټم له یوزر موډ څخه سویچ کیږي سرته کرنل موډ ته. یوزر موډ څه ته ویل کیږي؟ او ریسټریکټډ موډ هغه یو محدود موډ دی. یوزر اپلیکیشن ورز یوازې یوزر پروګرامونه د یوزر برنامې څنګه کیږي رن کیږي دلته. یوزر پروګرام ان دیس موډ کین ناٹ ډایرکټلی اکسس هارډویر اور کرنل میموري. د یوزر پروګرام په مستقیمه طریقه په مستقیم ډول نشي کولای چې هارډویر دی ځان ته اساین کی یا د هارډویر اکسس کی او یا د میموري اکسس کی. ایچ یوزر پروګرام میکس سیسټم کال to operating system kernel for services. هر یوزر پروګرام که غواړي چېرته میموري ورته اساین شي یا د یو بل کار وکړي په اپریټنګ سیسټم کې لومړی به سیسټم کال کوي د اپریټنګ سیسټم کرنل ته او یو سروسز به ترې غواړي. که چېرته سیسټم کال ونه کړي یا د یو سروسز د غوښتلو لپاره ترېنه غوښتنه ونه کړي هېڅ کله یو ریسورس په مستقیم ډول د یوزر پروګرام ځان ته نشي الوکیټ کولی. کله دا کار کوي یوزر موډ when a user program is running کله چې یوزر پروګرام رن کیږي په همدغه وخت کې د یوزر موډ موږ سره کار کوي until it makes a system call تر هغه پورې کار کوي تر څو چې سیسټم کال تر سره کړي. سیسټم کال معنا که یوزر پروګرام غواړي چې یو فایل اکسس کړي نو دا باید د کرنل موډ څخه د فایل اکسس کولو اجازه وغواړي نو یا یو فایل ریډ کوي نو په همدغه وخت کې سیسټم کال کوي. نو سیسټم کال په وخت کې دا په یوزر موډ کې دی. in this time it switched temporary from user mode to operating system kernel mode. په همدغه وخت کې د موقتي وخت لپاره سویچ کېږي له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته. که موږ داسې ووایو تقریبا په سیکنډ کې زموږ ستاسې اپریټنګ سیسټم په زرهاو ځله له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته سویچ کېږي خو موږ تاسې د ده په سرعت باندې نه پوهېږو. How many ways to enter kernel mode؟ څومره لارې دي موږ سره چې کرنل موډ ته داخل شو. there are four main دغه پاس عبارت رانه بیخي غلط شوی دی. there are four ways to enter kernel mode from user mode. موږ سره څلور طریقې دي یا څلور لارې دي تر څو له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته داخل شو. لومړی سیسټم کال چې دته سافټویر انټرپټ هم ویل کېږي. انټرپټ موږ سره په دوه ډوله دی یو سافټویر بیسډ دی بل هارډویر بیسډ دی. سیسټم کال څه ته ویل کېږي؟ ریکویسټ بای ا یوزر پروګرام ټو اکسس اپریټنګ سیسټم سروسز. لنډ تعریف دا یو داسې ریکویسټ دی کوم چې د یوزر پروګرام لخوا ترسره کېږي د یو اپریټنګ سیسټم د یو سروسز لپاره. هغه ریکویسټ کوم چې د یوزر پروګرام لخوا ترسره کېږي د اپریټنګ سیسټم د یو سروسز لپاره لکه د اپریټنګ سیسټم نه د یوزر پروګرام غواړي تر څو یو فایل ریډ کړي یا یو فایل رایټ کړي یا انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي یا میموري منیجمنټ ورته وکړي میموري ورته اساین کړي. دا د اپریټنګ سیسټم سروسز دي او د یوزر پروګرام غواړي چې دغه ورته الوکیټ شي. نو په همدغه وخت کې چې کله موږ یوزر پروګرام د یو څه غوښتنه کوي نو د اپریټنګ سیسټم له یوزر موډ څخه سویچ کېږي کوم موډ ته؟ سی پی یو سویچ فرام یوزر موډ ټو کرنل موډ. سی پی یو سویچ کېږي له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته یا اپریټنګ سیسټم هم موږ ویلی شو ځکه اپریټنګ سیسټم دوه موډ لري موږ سره. بل دوهمه طریقه انټرپټ هارډویر انټرپټ. سیسټم کال ته اکثریت سافټویر انټرپټ ویل کېږي او هارډویر انټرپټ دا موږ سره directly hardware interrupt دی. It happens when a hardware device need to the CPU attention. کله چې یو هارډویر ډیوایس وغواړي چې د سی پی یو پام ځان ته راواړي. ډیوایس لایک کیبورډ چې مخکې مثال ورکړو چې یو یوزر غواړي چې کی پریس کړي د ډیوایس کنټرولر په واسطه چې هغه د کیبورډ لپاره سپیسیفیک ډیوایس کنټرولر دی هغه به ډایرکټ یو سیګنل جنریټ کړي چې هغه ته ویل کېږي انټرپټ او هارډویر بیس انټرپټ دی. د سی پی یو اټنشن د سی پی یو توجه به ځان ته راواړي. سی پی یو به همدغه وخت کې چې کوم ټاسک اکزیکیوټ کوي هغه به څنګه کې سټاپ کړي او سټیټ به ځان سره کرنټ سټیټ او هر ډول څومره چې پی آی ډي او دغه نور شیانو ته اساین شوي هغه به ځان سره سیف کړي او په دغه وخت کې به د انټرپټ هینډلینګ په واسطه باندې دغه انټرپټ هینډل کړي. دوه طریقې شو چې موږ له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته سویچ کېدلی شو. یو سیسټم کال شو چې سافټویر انټرپټ ورته ویل کېږي بل انټرپټ شو خپله هارډویر انټرپټ. دریمه طریقه exception or fault. When unexpected error occur in our user program
کله چې یو داسې ایرر واقع شي یو داسې غلطي واقع شي په یوزر پروګرام کې نو د غلطۍ له وجې نه هم اپریټنګ سیسټم ډایرکټلی سویچ کیږي له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته لکه ډیوایډډ بای 0 یا پیج فالټ کله چې پیج فالټ تر سره شي هم سی پی یو سویچ کیږي له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته تر څو دغه ایرر چې واقع شوی دی دغه هینډل کی پیج فالټ کله تر سره کیږي کله چې سی پی یو سکیجولر چې موږ ورته شارټ ټرم سکیجولر هم وایو دا هغه فایلونو پسې وګرځي کوم فایلونو ته چې د اکزیکیوشن ضرورت وي او دغه فایلونه یا دغه پیجز په میموري کې نه وي پیدا یې نه کړي نو په همدغه وخت کې پیج فالټ تر سره کیږي نو بیا به شارټ ټرم سکیجولر ډایرکټلی دغه پیج چې په ډسک کې پراته دي په ورچوال میموري کې پراته دي دا به راواخلي او میموري ته به یې راولي بیا به اکزیکیوټ شي خو کله چې پیج فالټ تر سره شي یا واقع شي دا یو ایرر دی سی پی یو یا اپریټنګ سیسټم سی پی یو ډایرکټلی سویچ کیږي یوزر موډ څخه کرنل موډ ته بل ټریپ دی یو سیسټم سافټویر یا یو سیسټم سافټویر نه بلکې په بخښنې سره یو سافټویر په قصدي ډول غواړي چې د سی پی یو پام ځان ته راواړي غواړي چې سی پی یو له یوزر موډ څخه سویچ کړي چېرته کرنل موډ ته triggered intentionally by a user program to access system functionality د دې لپاره چې د سیسټم دندې اکسس کړي چې دا د یوزر پروګرام په قصدي توګه یو انټرپټ واقع کوي یو سیګنل جنریټ کوي تر څو له یوزر موډ څخه کرنل موډ ته حالت څنګه شي چینج یوزډ ډیورینګ ډیبګینګ د ډیبګینګ په حالت کې واقع کې په جریان کې دا موږ استعمالو او یا د سپیشل اپریټنګ سیسټم روټین ټریپ فار سپیسیفیک اپریټنګ سیسټم ایونټس دا موږ سره یو اگزامپل دی دا چې وخت هم ناوخته دی او زه هم په داسې ځای کې ناست یم چې ګرمۍ ډېر زیات راتنګ کړم نو دا ویډیو به هم په همدې ځای کې زه سټاپ کړم چې د ویډیو لینث را سره زیات نه شي انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به سره بیا ملاقات کوو